بسم الله الرحمن الرحیم. نمسری درد دیتا مایگرین وی درد شقیقه ماتوي عادي سی کا درد ماتوي د دې علاج څه دي اسباب څه دي او پریز څه دي او څونه وخت دا کیږي نو ان شاء الله باندې خبره کوم دا دیتا مایگرین وی نمسری درد یا خي طرف باندې وي یا پګس طرف باندې وي او 75% په خي طرف باندې راځي او 25% پګس طرف باندې راځي خزه او سلو ته دوانه راځي اکثر خزو تډیر دي د خزو مزاج په دې وخت کې غدي اعصابي وي یعنی ګرم تر وي او د سلو مزاج خشک ګرم خشک وي د دې وجه اصل کې دا چې معده کمزوري شي او معده په دې وجه کمزوري کیږي چې خوراکونه غلط وي دا معده چې کمزوري شي او د دې علاج شي نو مایګرین به ختم شي نو معده کمزوري کیږي په دې خوراکونو سره چاولو سره چایو سره کباب پکوړه سموسا او تراو سيزونه بل دا د مخصوصن نا وخت روټه خوراک او باندې بس یخي وبسکل دا د غټ وجوهاتو کې یو سو وجې دي نو کدا پرېز من خیال ساتو ان شاء الله مستقل به مونږ ته فائدہ ملو شي اوس راځو د علاج ته چې د علاج بسنګ کیږي نو اول چې کله سر باندې درد راشي خي طرف ته یا ګس طرف ته راځي دا 12 W2 پلس دوا او شفا یو نسبت 15 سره چې دا یو ځای کړی شي او 3 ګرامه وخوړل شي نو نیمه غنټه کې بعد د سر غیب شي ختم شي بیا مستقل علاج لپاره با H67 H45 دا په دوه هم وزن یو ځای کې نیمه چمچ دا بدرېټي ما سلوټي مخري دا یو څو ورځې کې بعد د شفا ملو شي زیات نه زیات 2 هفته چې دا خوراک وږي ان شاء الله د مرض به ختم شي خو دې سره پریز کوي دغه سيزونه چې کوم آیات کړه دا به بند کی او چې کوم د مزاج مطابق وي لکه سبزیان شو دالونه شو خو سبزیان هغه سبزیان چې کوم هغه په اسانه هضميږي او دالونه هغه دالونه چې په اسانه باندې هضميږي کبه دې کې وسره دې غوښه چې د چکن غوښه چې او یا په دې کې نری غوښه چې نو سره استعمالول شي نو دا چې 2 هفته استعمال کړي نو دې بخښي شي ٹھیک شو جی بل دا چې ته داسې مریضي چې بدپریزي کې او یا ستاسو د مرض د ډېر پخوانه دي ډېر زور دی نو دې سره بیا دا چل کېږي به با W2 پلس دوا او شفا لس ورځې استعمال کړي او بیا لس ورځې نه بعد دا H67 او H45 2 هفتو پورې 3 سلوټي ما دا استعمال کړي نو ان شاء الله ستاسو مرض به د جلدی نه اوزي والسلام